من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله رب العزة لإحسان او لوی مهربانی ده هغه چا باندې چې چاله الله رب العزت د خپل کتاب سره لگاو مینا او محبت پیدا کی. والله یختص برحمته من یشاء. دا مهربانی دا الله رب العزت پاغه چا کوي چې دا الله رب العزت خوښ شي نو خپل کتاب هغه له لاسو کې ورکی. الله دې موږ هم پاغه خو بندګانو کې حساب کی. قرآن مجید خدمت واخلي. مخکې هم دې ځای کې زمون غرور فهیم الرحمن درس کاو او انشاءاللہ بیا بو مغاغ درس کئی. مخی تان ترسیدلے ہو نند آغی درس افتتاح دا اشارہ دا دی خبری تا چی دا کار دا بس کے دو ندے او دا زمنګ عمری کار دی چې سو پورم ژوند دی هغه پورې ولا الله رب العزت کتابي. نن بیا دا درس افتتاح ده. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې قرآن مجید د افتتاح مثال او د شروع کولو مثال اغا دا سده لکه مجاہدین جہاد لذی غزال روانی او تیارے کئی. او دا اختتام مثال دا سده لکه غازیان دا غزان واپس رازی او گٹور را روانی گٹ ایم کڑی او ځان سره مال غنیمتون او مراوڑی. نو قرآن مجید لوی مقام لري او څنګه بلوی مقام نه لري ځکه چې لوی بادشاہ کتاب دی او بلوی پیغمبر راغله دی او لوی مقصد دنیا ته راوړی دی او لوی فرشتہ هغه پر راغلی دا راوړون کې لوی فرشتہ نو ارس راوڑون کے دا قرآن اغاو دا اللہ رب العزت لویا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام او نازل چه بچاشو ناغاو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه اغا پس مکہ کی او دا اللہ پا مخلوق کے دا طول مخلوق کے در طول نلوی آستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ سعدی رحمہ اللہ نبی علیہ السلام مقام بیانی نبی علیہ السلام مقام سدے ناغوی یا صاحب الجمال و یا سید البشر
من وجهك المنیر لقد نور القمر د کولیوالی خاونده او د خو اخلاق خاونده ستاد رڼا نه خو سپوږمۍ رڼا اغستې ده لا يمكن الثناء كما كان حقه من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه کہ بعد از خدای بزرگ توی قصه مختصر ډیره پوګدو ویل نشم او نبی علیہ السلام صفت به سړی سو کی خدا الله پسې په مخلوق کې اولنې نمبر ستاره نو الله رب العزت پسې مخلوقاتو کې ټولو نه اول نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو قران پداس یو هستای الله رب العزت را لګل دی نو ولې بلوي نه او لوی چې هغه دی روخانه کول د دنیا چې دنیا روخانه شي عجیبه مناسبتونه دي سړی لو کون ته سوچو کی نو الله نور دی نو کتابی نور دی نو پیغمبری منیر دی چې کم میشن راوړ دی نو هغه میشن نورانی دی نو چې کم کس کې راشي نو هغه به نورانی شي نو که جهان کې راغی نو جهان به نورانی شي الله رب العزت خپل صفات په خپل ذکر کوي الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح دا الله خپل صفات الله رب العزت وی او نور السماوات والارض الله رڼا دا د اسمانونو او د زمکو مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب مثال الله د رڼا داسې ده لکه دری کې یو ډیوه کې ده دری کې ډیوي او ډیوه بیا شیشه کې بند دی او شیشه هم ډیره صفا او تیل چې پکې کمبلیږي نو هغه هم ډیر صفا نو چې هغه ته معمول او درې وسمره روخانه کی سمره روخانه بکی دا الله رب العزت رڼا ده او دا الله رب العزت کتاب رڼا ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت وی انا انزلنا الیک نورا یا لګل میراتا ترنا فالذین آمنوا به واتبعوا النور الذي انزلنا قرآن تعالی په قرآن کې پنځه ځای رڼا ویلې ده سورۃ النساء کې وته رڼا وایي سورۃ مائده کې وته رڼا وایي لقد جاءكم من الله كتاب لقد جاءكم من الله نور وكتاب قسم دې چې راغله تاسو ته کتاب یعنی رڼا ښکارا کوونکې کتاب نه سم رڼا ده رڼا ورته ویلې د سورۃ اعراف کې وته هم رڼا وایي او سورۃ تغابن کې وته هم رڼا وایي نو قرآن مجید رڼا ده الله خپل رڼا وا او نورو چې کتاب راولېګو دا خبره ده الله وی نو غوم رڼا شونو الله رب العزت وی انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا یقینا را لګل مې تعالی رڼا سراجا منيرا دیوار روخانه کونکي یو خپل رڼای او بل دا رڼا کوي نو خپل رڼا نور خپل رڼا وا الظاهر بنفسه والمظهر غیره چې خپل عمرنای او بل عمرنا کوي نو قران د پیغمبر پر رڼا وګوره نو تب
تبا پیرانا شي ستازړه به پیرانا شي چې ستازړه پیرانا شو نو عالم برانا شي فاش گویم آج در دل مزمر است ای کتاب نیست چیز دیگر است وی صفا خبر کوما چې زړه کې مې سپټا دا هغه دا چې دا کتاب دا مو کتابونو غوندي کتاب نه دی چون بجا در رفت جا دیگر شود جا چو دیگر شد جا دیگر شود هر کلا چې دا د انسان سینې ته دن نشي نو سینه کې انقلاب راولي او چې سینه کې انقلاب راغی نو جهان کې انقلاب راشي یا جهان کې انقلاب راځي نو دا انقلاب او رڼا او انقلاب دو قسمه یو وای ګولالا پخکته زی یو داس انقلابی بدلیدل ته انقلاب ویل کیږي خو یو بدلیدل دی کل یوم بدتر چې هر ورځ داغه نه خراب راځي لکه زمونږه خوږ وطن پاکستان مونږ وای دی یو نه بخلاص شنو بل بخراشي چې داغه پاسه خيږي نو هغه داغه د پاسه جوړ بل داغه د پاسه جوړ بل داغه د پاسه نو دا لا پخکته روان دي او یو انقلاب دی لکه اوس مخ کې هم ماخام بجلی وا نو بجلی لاړه نو انقلاب راغی تیار شو رڼا په تیار بدل شو خدای نورستو یو بل انقلاب هم بیا راغی چې بجلی رااله د تیارې نورستو رڼا شو دا هم انقلاب دی قران چې انقلاب راولي نو هغه سړی تیار تکای نه هغه سړی رڼا تکای دا د الله کتاب دی او دا الله هم دا صفت دی الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور الله د مسلمانانو امدادي دی او الله د مسلمانانو کار سمون کې دی لوی کار ولدا سمای چې يخرجهم من الظلمات الى النور او باسی دی لرا د تیارون رڼاګانو ته د تیارون رڼا ته کی ول رڼا را لګلې ونه او الله خپل رڼا وا نو خلقم رڼا او تر او باسی نو قران رڼا پیغمبر رڼا کونکي چې کمیشن راوړو نو الله نور السماوات والارض پدې میشن باندې دنیا او آخرت دواړه رڼا کیږي زمکه او اسمان په روخانه کیږي زمکه او روخانه او اسمان او روخانه خو کلا حالا چې بٹن وای کچر تراډي مزیدار دی زر واټه نه سړیا لزر واټه دی لزر واټه دی خو د بجلی تار راغله نه دی او که د بجلی تار راغله دی نو تا بٹن وهل نه ده او که بٹن دی وهل ده خدای د پاسه یا چولې بلستان ده نو بیا برناو کی نه کوي رڼا هغه کوم لزر زر واټه دی قرانا نه کوي نو قران مجید دا ډیر واټه دی ډیر زیات دی د واټونو مثال نشته خود ته هم کنیکشن پکاري نو کنیکشن چې دی وتاو کو د ایمان کنیکشن نو چې ایمان دې پیراړو نو بیا به نه بلستان لري کول غواړي رونو یو بلستنی هغه خو لام سړی سکاله کلوچته کی خو بل زمونږ د پښتنو دا کسوړه نه ده دام ډیره خطرناک ده چې مزه ته نه چټ تاو کو او کوري برکیدو او راخلو یې نه نو کبل اب دک شانته معمولی ډبی کې پروت ته غرنا نه کوي نو قران چې تا دوره کسوړو کې بند کړی دی او راخلی یې نه او زکای یې نه نو دیم بیا رڼا نه کوي دیم رڼا نه کوي ځکه دا قران ډیر بادشاہ دی لکه دا د بادشاہ کتاب دی او د بادشاہ خبرې د خبرو بادشاہانی عالمان وی کلام الملوک ملوک الکلام د بادشاہانو خبرې دا د خبرو بادشاہي کوي کنه نو دا الله کلام دی او الله بادشاہ دی نو د بادشاہ خبرې بادشاہی کنه نو قران بادشاہ دی قران بادشاہ دی نو که بادشاہ ته ځان محتاج کو نو سبدل درکی او کنه ته نه ځان موړ حسابای نو یقین په خدایو کا چټکه به تزدنه کی ټکه نو مونږ ورونو لګ د قران ماړی شي غوندې ښکارو مونږ هر څه ته وګیو د دنیا خو کماړیو نو د دینه ماړیو دا مونږ ته یو فزول غونته کې کار ښکاری د دې دا وایون کې مونږ ته
سفزول غونته ویون کې ښکاری او د دې د اوریدونکو مونږ ته اوسګار خیل غونته کې ښکاری قرونو داسې نه ده یقیني ده چې دا د کولو کار دی او دا د کولو کتاب دی نو قرآن رڼا ده خو ال رڼا ده چې کولاوي خو کې کنه کولاوي کې نو تو ګوره د رڼا په نیت ورته کېنه چې د دنه به زه زړه رڼا کوم زړه نه خپل بدن به هم رڼا کوم بدن نه خپل کور به هم رڼا کوم یوازې کور نه محله به رڼا کوم یوازې محله نه کله به رڼا کوم کله نه ضلع به رڼا کوم ضلع نه صوبه به رڼا کوم صوبه نه ملک به رڼا کوم ملک نه دنیا به رڼا کوم دا د دې قرآن ذمہ داری ده خدا داسې نه ده چې دی به ته کېږي او ده ته وایي شا به رڼا کا ده باندې به ته په رڼا کوې ته به په اول ځان په رڼا کې بیا به بل په رڼا شي او زه په مخ کې داسې نیت په د ټول عالم کوي او کار به شروع کوي د خپل محلې نه بلکې د خپل ځان او د خپل کور نه به کار شروع کی نو بیا په مخ کې باندې زه په مخ کې باندې نو قرآن رڼا ده را لېږل دی الله رڼا د پاره نو چې څوک په رڼا روان شو او رڼا یې واغسته نو الله هغوی له زیري ورکوي نو زیري الله رب العزت هغوی له ورکوي د هغوی باره کې الله وایي رجال لا تلهیهم تجارة عن ذکر الله بیع رجال لا تلهیهم داسې نارینه دي داسې ځوانان دي چې لا تلهیهم چې نه غافله کوي دی لره تجارت ولا بیع عن ذکر الله نه سودا او نه غسل او خرصول د الله د کتاب نه د الله د کتاب نه غافله کیږي د الله کتاب راغستی لا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار نبيريږي دی په غرض باندې چې په غرض با زړونه او سترګې پریشانې په دا غرض بدی نه یریږي او دی له الله يوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله وی پریوانا روزی بولا ورکم او خپل دیدار بوتا نصیب کم دیدار بوتا خپل نصیب کم دا دا آغا خلقو چې هغوی د قرآن رڼا قبوله کړې وه او قرآن راغستی و هغوی باره کې الله وی فالذین آمنوا به واتبعوا النور الذي انزلنا معه اولئک هم المفلحون کم بختور کم خوش قسمتا چې هغوی په پیغمبر ایمان راړه او په دې رڼا پسې ولګېدل کومه رڼا چې هغه سره راغلې وه نو اولئک هم المفلحون دکا کامیاب دي دغه کامیاب دي الله ورته په دنیا او په آخر زیره واورو رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله د دینه خوشاله او د الله نه خوشاله ولی ځکه آخرت کې رڼا غست دنیا کې رڼا غستې و نو چې دنیا کې رڼا را واغستله نو الله وی فالذین آمنوا یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیهم وبأیمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير هغه کسان به الله په قیامت کې ونه شرمای چې کوم د پیغمبر تابعدارو دنیا کې رڼا اغستوان او آخرت کې به خي او ګس طرف ته خي طرف ته او مخې ټولو طرف ته وتنا رڼای او رڼای ولی ذکر رڼای دنیا کې اغستوان چې دنیا کې رڼا واغستا او آخرت کې به رڼا ملو شي خودویم هغه خلق دي چې هغه د قرآن رڼا ترڼا اونوي او قرآن راوا نغس په دې خپل عقیده رڼا نکړه په دې خپل عمل رڼا نک په دې خپل کور رڼا نک په دې خپل محله رڼا نکړه او په دې قرآن باندې یې خپل وطن رڼا نک اکه د انګریزي قانون باندې روانو اسلامی قانون نک او هغه تیارې پر رڼا باندې بدل نکړه نو الله رب العزت دا غي حالت هم ذکر کړي
دا غي حالتم الله رب العزت ذکر کوي او كظلمات في بحر اللج يغشاه من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور او كظلمات في بحر اللج يغشاه د دې د عملونو مثال د تیارو غونته ده داسې تیارې چې دریا پټی کړي او كظلمات في بحر تیاری وی په جوور دریاب کې فی بحر اللج یغشاه من فوقه موج من فوقه سحاب تیاری دی داغی د پاسا د چپو تیاری داغی د پاسا د وریځو تیاری سم تیاری دی وی ظلمات بعضها فوق بعض تیاری دی زنه د پاسا د زنو د عمل تیار د عقیده تیار او چار چاپیرا د غلطو ملګرو تیارې ټول تیاری دي نه یو طرف ته خپل عقیده هم خرابه د ملګری عقیده هم خرابه او د ملک قانون هم بدتر او هغه کې امتیار حتی اذا اخرج يده لم يكد يراها تر دې پوری چې د خپل فائدې او نقصان نوم خبر نه دی خپل لاس هم کراو باسي نو دومره تیار ده چې خپل لاس وته نخکاری سم په دې تیارو کې دومره شوی دی چې د خپل ګټي او تاوان نوم نه دی خبر چې زما فائدہ پس کې دا او زما نقصان پس کې دی ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور چاله چې الله رڼا اونګرځي نو دلرا رڼا نشتا الله رڼا سوا د الله رڼا قرانو چې چا قران ته رڼا اونوي نو دلرا بیا رڼا نشته دی خواکو قران د قران خلافی او د په بخاری کې عمرنا لټای نو رڼا ورلا نشته دی رڼا ورلا نشته دی د قران خلاف روان دی د یو عالم په کتاب کې رڼا ګوري نو رڼا نشته دی لا فضل لدینا چې دی بیا د انګريز په قانون کې رڼا وګوري د الله رب العزت د کتاب نه خلاف وي نو پیغمبر در لزای نه درکې پیغمبر وای ما سره د ځای نشته نو ما سره د ځای نشته نو دنیا کې نور څوک دي چې طالب رڼا درکې طالب نور څوک رڼا درکې ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور چاله چې الله رڼا ونګرځي نو دلرا نشته څوک رڼا ورکونکې اوس رڼا دل نشته دې په تیار کې دی اگر که د خپل ملک نوم ملک دارالخلافه لا او د خپل ملک یو خار لنوم کې دی روشنیو کا شهر اگر کده ډیر ولګي او د هغه خار او وطن هغه په بلپونو باندې خېسته کی او په یو سو په بل سو باندې خېسته کی خو الله وی داخلك په تیار کې دی دې په تیار کې دې برنا کیږي الا چې دې په قران عقیده برابر کی او په قران عمل برابر کی او دا قران د خپل ژوند مقصد وګرځي نو دې و پراناشي او دا هم دا چې دلته رڼا و نه غستا نو آخرت کې به بیرڼای آخرت کې به بیا आवाजونه کوي یوم یقول المنافقون والمنافقات فکما رسبا وای منافقان خزي او منافقان سړي مسلمانانو تبوي انظرونا نقتبس من نورکم لوګون ته کې مونږ ته وګورئ مونږه تاسو دې دیونه خپل دیوي بلو تاسو درناګانو نه خپل رڼاګانې بلو انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب आवाज بوتوشي قيل ارجعوا وراءكم زي شابي دنیا تورشي فالتمسوا نورا نو التکرنا وګورئ دا رڼا چې دا بیټری چې دا د دنیا نه چارج کېدله تاسو د دنیا نه چارج کړي نو نن دلته نه چارج کیږي
د آخرت بیټری هغه نن بچارج کوي او د هغې ټرانسفارمر چې دی نو قرآن دی چې قرآن نه نو ته لګیا او خپل زړه چارج کوه خپل زړه له د عقیدې رڼا ورکو خپل زړه له د عمل رڼا ورکو خو چې قرآن دې ژوند کې نو تیاره او تیاره ده تر دې چې دالته هم تیاره قبر کې هم تیاره میدان محشر کې هم تیاره پولیس رات کې هم تیاره نو دوزخ ځای شو دا ولې ځکه چې چا د قرآن نه رڼا واغستله هغه ته رڼا میلاو شوه او چا چې د قرآن رڼا پرېښودله هغه په تیاره کې پاتې شو خو د قرآن رڼا هغه دا دي چې قرآن راواخله او قرآن ودروه قرآن راواخله او قرآن ودروه زمونږ وطن کې قرآن غورځېدلی دی زمونږ وطن کې قرآن غورځېدلی دی خلک به غوږونو له ګوتې وړي چې یا الله زما دې په توبو توبوي قرآن چا غورځولی دی مونږ قرآن غورځولو والا شو غټ کافر وي چې قرآن غورځوي دا خو کافران هم نه کوي نرونو کافران نه مسلمانانو غورځولی دی مسلمانانو نه ان الذين امرتهم ان يعدلوا نبذوا كتابك واستحلوا المحرم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وغرزوا ديو نبذا فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذا فريق من الذين اوتوا الكتاب وغرزوا يويلوي ډلې د مليانو نه امیان نو یلا نبذا فريق من الذين اوتوا الكتاب وغرزوا يويلوي ډلې د هغه خلکو نه چې د کتاب داویدارو سه وغرزول کتاب الله وراء ظهورهم د الله کتاب رستو د شاګانو نه وغرزاو دیر رستو وغرزاو کأنهم لا يعلمون گویا کی چې د یړو په دی پویږي نه چې زمونږ هم چرته د عقیدې او د عمل کتاب شته دی لکه چې اړو دی ته پته ني چې موږ به عقیده د څه نه اخلو او عمل به د څه نه اخلو نن رونو خپل وګورئ خپل پاکستان کې وګورئ پاکستان کې نه په دې خپل صوبه کې وګورئ صوبه کې نه په دې خپل ضلع کې وګورئ چې خلک څه کوي تبه د الله د کتاب آیات پیش کې هغه وایي فلان کی مولوی صاحب ویلي دي تبه د الله د پیغمبر حدیث پیش کې هغه وایي فلان کی مولوی صاحب ویلي دي او پلان کې مولوی صاحب ته چې وای هغه وای دا زمونږ د مشرانو خبره ده دې کې یو انچ بدل نه راځي کتاب د الله څه شو ونه غورځید دار یو سیز غورځول خپل کنا نظرت الى عنوانه فنبسته كنبذك نعلم من نعالك باليا نظرت الى عنوانه فنبسته وستا خطر على راغين واغيتم وقتل واغم وغرزاو څنګه می وغرزاو كنبذك نعلم من نعالك باليا لکا یو زړه چپل او زړه کېړای چې سړی وغورځي لکا زړه شي کېړای او پیزار زوړ شي نو داغه نه سړی فائدہ نالي نو دک شانتی ماستا د خطنا فائدہ وانه غستا نو نبذو کتاب الله نبذا فريق من الذين اوتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم نو د الله کتاب وګرځاو یعنی د دینه فائدہ وانه غستلا د دنیا فائدہ خو ته واغستا اوټونه بلا دی کتاب له اوټ ور کوي اوټونه بلا نه ختمونو باندې پیسې بلا ختمونه بلا په ختمونو باندې پیسې بلا خاتون ډیر زیات ارته په واغستل د دنیا فائدہ خو ته واغستا خو کأنهم لا يعلمون لکه چې اړودې پویږي نه چې موږ با خپل عقیده خپل عمل او د خپل د ژوند قانون هغه قران ګرځاو لکه په دې چې اړو پوی نه دی اړو په دې باندې نو وتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر
نو چې د الله کتاب پرې خودو نو د انګريز قانون په لاس کې را واغست وتبعوا ما الله کتاب پری خودو نو تعویذونه کوډي او منتر را واغستلې يعلمون الناس السحر چې دا الله کتاب پری دي نو بیا په غیر لارو چارو باندې سرشي بیا د الکانو تعویذونه هم کوي دې په الک باندې مینه مماله تعویذ وکا انو کوم مولا چې دا تعویذ کوي هغه په دې نیت مو تړي نیت مې وکړو د زړه دی اخلاصا نو د زړه نه اخلاص نه دی ایمان اخلاصا ته په دغه څه تلنی تلک غونته کې سوچ وکا چې دا لکانو یارانه حرام وا او لوی ګناو په ګناونو کې لوی ګناو لوی او دا سه حرام وا چې چا دا یارانه کولی نو الله رب العزت فرشتي ته وی چې دک کزمکه دومره پلیته ده چې په دې پلیته زمکه باندې زه نور خلق اصولم نه غواړم دا الټا کا چې مخ ولا بدل کم کا پلیته الله رب العزت اسمان ته رسول د التنه را الټا کړه دومره پلیت کارو دومره او دای بلړ شي استاد سمانو څه مقصد دی سمون اسه صرف لکه زمون ګورا سه دوستانه تعلقات نو څه زمون الله بالله چې کوم سره دا خبره کوي دروغ وي نو دا استاد ولا تعویذ لیکي تعویذ دا ټول نو چې غرقيږي تباکیږي دا څه کوي څه نه کوي دیوال تعویذ لیکي 500 هم جیب کې واچي 100 روپے هم جیب کې واچي پاغي باندې پیسې هم پاغي باندې لې نو دی استاد ته وایا کته دې کار ته جایز دی الک وای او تعویذ ول لیکي نو ایمان اخلاصي دادا چې حرام او تسوق حلال وای نو عالمان وای چې دا سړی کافر دی دا سړی د ایمان اخلاص دی او که حلال وطن وای نو بیا ولا تعویذ اولی لیکي چې دې په حرام کار باندې اختکای حرام باندې اختکای او دام رواني وي زمون کار پکېږي نو کر اختیار باندې و نو کار په ډیرو سيزونو باندې کیږي لکه بیا وته هر څه کوي چې پس کار کیږي نو هغه وکای رونو کار مسله نه ده منګه د دین پابند یو د دین پابند یو چې قران پریری نبی حدیث سيزونو پس روان شینو کوړی او مانتری یو څو بل څه ی مولا او بیا دا سيزونه کینو دې سيزونو پس روان شي نو نبذو ذا فريق من الذين اوتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم دا الله کتاب شاته غرزو او غرزول ان الذين امرتهم ان يعدلوا نبذوا كتابك واستحلوا المحرم هغه کسانو ته چې تا ویلی والله چې انصاف کوي تا وتعالى عالمان ویلیو نو نبذو کتابک واستحلوا المحرم دایستا کتاب شاته غرزاو او غرزول سو واستحلوا المحرم حرام حلال وګڼل نن وترونو سوچو کینو دا بی ضرورت زنانه د کورونو نه یستل دا حرامو که حرام دیرونو سدی حرام نو اسملای کې زنانو ته ضرورت ته چې اسملای ته زنانه بوزي او وزارت ته د خځې ضرورت ته چې خځه وزیرکای الله خو صفاوی لري الرجال قوامون علی النساء چې سړی کنه سړی نو غیبا مشرانی په خځو باندې رجال یو الرجال کنه دی باندې طالبان ډیر خفویږي لکه یو رجال او بل الرجال یو سړی تاسو په خپوي یو چې پښتو کې ته وایم یو سړی او یو اسی د سړو په وار پیدای یو سړی او یو د سړو په وار پیدای چې کم سړی کنه هغه وای په خزبانی مشری او چې سړو په وار پیدای نو هغه نه وسګیلا کېلګه داغه نه وسګیلا شي نو الرجال الله وی د دې وزارت حرام دی او تی وزیرکای نو حرام ته حلال وی او کنه واستحلوا المحرم پرده د زنانو فرض وکنه و فرض و نو پرده پری خدا وی پردی ته ضرورت نشته دا د اسلامی او ظالمانه حکم دی دا وی
داوی ظالمانه حکم دی. نو واستحل المحرم د الله دی کتاب پر خودل او غرزول دادی چې د الله کتاب حلال حلال اون غني او حرام حرام اون غني. دای غرزول دی کنه. ځکه خو سفیان ابن عیینه رحمه الله وی سفیان رحمه الله فرمایي هغه وی کتاب د الله څنګه غرزولیو هغه تشریح کوي وی داسې غرزولیو کنه ويحلوه بالذهب والفضة وأدرجوه في الحرير والديباج ولكن لم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه فذلك نبذ لها. ويحلوه بالذهب والفضة دایدا قرآن خیسته کړو پسرو سپینو باندې لیکلو مزیدار وادرجوه فی الحریر والدیباج او دی په نرو او غټو ریخمو کې بند کړو دې مزیدار بند کړو ولکن لم یحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه لیکن غنل او حرام د قران حرام اون غنل نو فذلک نبذ الله دا د قران غرزول لی دا د قران غرزول لی دی قرآن او غرزوی د قیامت رسی د قیامت راز او پیغمبر دا پورت دایر کی چې دا وی یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا زما دی قوم قرآن پریخه او قرآن غرزولیو. امام ابن کثیر رحمه الله ډیر خسړې تیر شوی دی هغه وی دا پری خودل د قرآن څه مطلب دی هغه وی فالعدل الى غیره فذلك من هجرانه دا قرآن پر خودل او د دینه علاوه بل کتاب ته اړېدل دا د قرآن پر خودل دی. نورونو اس یو مسلې تاسو خو پکار دي تاسو لوم دا جواب درځي لکه نو خامخا سره تاسو د مسلې کوي اس مسئلے تپوز کوم چې کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں علماء دین حاضرین جماعت اس مسئلہ کے بارے میں چې یو سړی دی او ماسوتن په جمعات کې د الله د کتاب درس شروع شو او د تنبار د دکان ناس ته لوته او د تنبار د ټي وي ناس ته لوته او د تنبار د ملګرو غب شپ لوته نورونو دا د قران پر خودل دی او کنه زه جوابو کوي کنه خیر دی کنه نو اسه دا ګناه به منګه کو کپریدو به دا ګناه ورونو پر خودل غواړي نو که تر اوسه پورې زمونږ نه دا ګناه کېده او په تیر وخت کې مونږ درس ته نه کېناستو نورونو چې اوس رانه بیا دا ګناه ونشي لکه چې اوس مونږه مصممه اراده وکړو ځکه پیغمبر علیه السلام به وایي چې دی زما کتاب پریښی نورونو په دې ګیله کې به مونږ راځو که به نه راځو په دې راپورټ کې به بیا مونږ راځو نو فکر ورته پکار دی والعدل الى غیره فذلك من هجرانه د دې قرآن نه بل ستا اړېدل دا د دې قرآن پرې خودلی او بل وسره وي وترک تدبره وتفهم معانيه فذلك من هجرانه پدې نو کول او د دې په مانو باندې ځان نه پویا کول فذلك من هجرانه دام د دې قرآن پرې خودلی. ابن کثیر رحمه الله د سورته فرقان د تفسیر د لاندې دا خبرې لیکلې دي دا ځکه حواله سره ذکر کوم چې بیا به خلک کوئی د ځانې په منګه پاتې ولګولې خدای دې نه کی چې د ځانه سره خبرو کی لکه مونږ خو به د قرآن پرانا کې خبره کو لکه نو ترکو تدبره فذلك من هجرانه پر خودل د دې کتاب سوچ او فکر او دې باندې ځان نه پویا کول دا د قرآن پر خودلی سره دام ذکر کوي وترکم تصال اوامره واجتناب نواهیه فذلك من هجرانه د دې قرآن په حکمونو عمل نکول او د دې قرآن چې موږ د سنا بند کړیو دا غینا نه باندېدل دا د دې قرآن پر خودلی دا د قرآن پر خودلی چې قرآن ویلی دی ویکا او تا هغه نه کوي قرآن ویلی دی مکو او تا هغه کوي تا قرآن باندې عمل وکړو تا قرآن او غرزاو نورونو دا قرآن به ادرول غواړي ادرول به غواړي
ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. الله وی کدی زما آسمانی پیغام ادرولوي خپل دور کې ک خپل دور کې تورات او د انجیل په دور کې انجیل او د قران په دور کې قران ادرولوي نو لا اکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم دای با د هر طرف نه پریمانی رزق خورلو د بر او د ښکتنه حاکمان به پیوم خو کشران به هم خو د برنه به فیصله خیرات لی فیصله به د برنه خیرات لی وی میں جب کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ اوپر سے صدا آتی ہے اپنا نام اعمال دیکھ وی جزکل اللہ توام اے اللہ زما حال گورا نو اوپر سے صدا آتی ہے اپنا نام اعمال دیکھ سڑیا لغفل عمل نامے تو گورا چې صبر لیګو نو هغه برونو کته راځي چې صبر لیګو نو هغه وخت کته راځي دې چې تمنګ بال اولیګو نو هغه نسیو جوړ شوی واپس راځي نو سیو برازي کا قبال برازي اک شی به واپس راځي نورونو چې څنګه اعمالم برا اولیګل نو فیصله برا باندې هغه شانتی راځي نو مونږه وی میروس په خپل وس پړ دې کنه نو مونږ په خپل وس پړیو زمونږ په ځان باندې وس شته کنه چې مونږه دا د الله کتاب راوالو او دا رڼاکو او دا د الله کتاب ودرو رونو درولو مقصد دا دی چې دې کتاب باندې د عمل کولو کوشش وکړو دا کتاب وایو سم وایو او دا داسې زبردست کتاب دی کنه چې دې په ویلو باندې زړیږي نه په ویلو زړیږي نه نبی علیہ السلام وی لا يخلقوا بكثرة الرد ولا يشبع منه العلماء داسې زبردست کتاب دی چې ډیر پاړولو راړولو دی زړیږي نه ولا يشبع منه العلماء او د دې کتاب عالمان د دنا مړیږي نه د دې کتاب عالمان العلماء سو خو ته ماړي دي کنه په نومي عالمانی سو او د قران ماړي کته ته د قران درس راتاو کا سوارلس علم غواړي سوارلس علم غواړي وای خو استاجی بل میدا سوارلس علم غواړي خو دې سوارلس علمونو لګنمونه راتاواله یقیني خبره ده کدا یو استاد لبیا نمونه ورزي نمونه ولوم بیان ورزي رونو سوارلس علمونه اغا وای نمونه والا او بیا دا وای چې صحابه کرامو وای دا یو تاسو کو صحابه وای د قران عالمان وو او کنه نو خو سوال نه پیدا کیږي چې وای او خامخا به وای چې او عالمانو وای بیا تاسو کوم وای دا سوارلس علم په هغه وخت وو او کنه نو خدای شته کله کدور دینی علم سره تعلق راغلی کنه نو دا به نو وی چې او ځکه دا طالبان ناشتي وای نه هو چې کم دینو د علی رضی الله تعالی عنہ یو شاګردو ابو الاسد دو علی نو هغه چې کم دینو دا نه هو جوړه کړی دا او دا صرف چې کم دینو امام ابو حنیفه رحمه الله جوړ کړی دی دا نور بل جوړ کړي نور بل جوړ کړي خو د صحابو نه رسته جوړ شي هغه څنګه وای عالمانو کنه کوي باغ عربیان شریعه مونږ خو جمعو وای ښا تاسو کوم سلمان فارسی ته دا فارسی ولي سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ته دا فارسی ولي وای فارسی او ته څه کوي چې داغه عربي ژبه نه و هغه فارسی بانو هغه خپل ژبه دغه نه و نورم په صحابه چې هغه عربی ژبه والنو رونو قرآن ډیر آسان کتاب دی او الله 15 ځای په یو سورت کې قسم خوري ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر زما دی په خپل خدای تو باندې قسمی او میرے اللہ ہونے کی قسم نیلوس ابراہیم اللہ بمانا کولا او میرے اللہ ہونے کی قسم ز اللہ یمن زما دی په خپل خدای تو باندې قسمی یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر دا قرآن ما نصیحت اغستو لا آسان کړه دے نو آیشته د سوق نصیحت اغستون کې
نو که زمونږ په شان دی ورته ناست نو بچي نه نشته رونو الله دې مونږ هغه جواب والا جوړ کړي چې جواب د نعامي چې الله وایي څوک شته دی نصیحت اغوستونکی مونږ وایو او الله حاضر او الله حاضر مونږ به ستا د کتاب نه نصیحت واخلو مونږ په وس کې دا دي چې کې به نو ورته خپل کوشش به وکړو که زده شو نو زده شو نو که زده نه شو نو په هغه کار مونږ مکلف نه یو چې کومه د الله ذمهواري ده مونږ په خپله ذمهواری یو زمونږ ذمهواري دا ده چې د قرآن نه به پیزار نه ټکو چې د قرآن درس شروع کېږي او مونږ وترو بس زر تاسو سره صورت ختمو درس را باندې شروع کېږي بیا را باندې درس شروع کېږي جمعات کې را باندې درس شروع نشي چتا رونو زمونږ ذمہواری دا ده چې ډېر په توجه سره به خپل منځ خلاص کو او بیا چې درس کېږي نو درس ته به کینو چې درس وشي بیا به استاد ته ووایي او پیری راته بیا نه وایي هغه به راته بیا ووایي بیا به یو ملګري ته ووایو ما ته بیا نه وایي هغه به راته بیا ووایي بیا به یو بل ته ووایو چې مونږ په بس خپل ځان ستړی کو کنه او زده نه شو نو مونږ په دې ګناهګار نه یو صفا خبره ده په دې مونږ ګناهګار نه یو خورونو په خپل وس په نیول کېږو چې کین نو وته او زدای نکو او د زده کولو کوشش ونکو نو په دې کوشش نه کولو باندې به مونږ نیول کېږو او که کوشش هم کړی او زده کړم نو الله به راته وایي چې ما ته قرآن در لېږلی و مونږ به ته مونږ ورته ناست شوي تا زده کړی ولې نو ما الله خپل کوشش کړی خو نور مې نشه زده کولی بس زمونږ خو دغه خبره وه څه شوه ختم بله کارونه د الله دي که زده شو زده او که زده نه شو نو زده نه شو یا دومره خو به وشي که نه چې د الله رب العزت په کور کې به د الله کتاب ته او د الله خبرو ته خو به کینو که نه مونږ دا دعوه کوو چې په الله مین یو چې په چا سړی مینې نو د هغه خبرې پرې بدې لګي چې خوږې نو اوس په پته لګي نو که قرآن را باندې خوږ لګي نو مونږ به په قرآن په الله مین یو او که قرآن را باندې بد لګي نو رونو وی مینه مې ځکه شو عالم ته دروغجنه چې ته په ګوري او زه په کور ګزران کوم نو بیا زمونږ مینه عالم ته دروغجنه ده بیا زمونږ مینه دروغجنه ده مینه به زمونږ اله رښتینې شي چې مونږ د الله کتاب سره مینه وکړو د پیغمبر سنتو سره مینه وکړو او نبی علیه الصلاة والسلام د دې عمل ډیر فضیلت ویلی دی د قرآن زده کولو او د قرآن د ښودلو خپل رور ته وایي علی رضی الله تعالی عنہ ته د تره زوی هغه ته وایي یا علی تعلم القرآن وعلمه فإنك إن مت وأنت على هذا مت شهيدا یا علی تعلم القرآن وعلمه اے علی قرآن زکوا او قرآن بل تخیا فإنك إن مت وأنت على هذا نو مت شهيدا کته په دې حالت کې وي او مرګ دل راغې نو ته شهید مړې ځکه اول می ویلو چې د قرآن مثال د جهاد دی جهاد کې چې سړی مړ شي نو شهید نه صحیح ده که غلطه وم یاره قرآن کې چې سړی مړ شي نو هغه ته شهید ویل کېږي نورونو دا د شهادت مرګ دی او دا د هر مسلمان د زړه آرزو ده اگر که یو سړی دلغونې هم دی او میدان جنگ ته نشي تللی خو بیا هم د هغه د زړه دا آرزو ده چې الله ماله مرګ د څه راکړي شهادت راکړي دا د ټولو آرزو ده که نه ده نورونو دا چې کم از کم دا خپل مهنت هغه خو جاری وساتو چې مونږ قرآن تکینو او قرآن زده کو د قرآن طالبانو او عالمانو کې به د قیامت پر ورځ باندې پاسو او دا ملګرتیا ډېر په قسمت ملاویږي لکه ای سعادت بزوری بازو نیست تا نه بخشد خدای بخشنده دا د الله په ورکړو او د الله په پرځونه ده الله دې په مونږ ټولو باندې وکړي درس د قرآن نن افتتاح شوه دا الله شکر دی الحمدلله رب العالمین شکرونه دی الله لره چې مونږ دې قرآن تکینولو او د ټولو خلکو تربیت کړو زمونږ تربیت هم په قرآن کو لوی مهربان دی ځکه چې علم القرآن او الرحیم او مهربانی دا روی دی من عمل سوءا بجهالت چا چې ناکار عمل کړو یعنی مخکې قرآن ته نو ناس شوی او اوس راغی د الله رب العزت والا نو فانه غفور الرحیم هغه وی تیر یې خو باقی روزګار لگا
تیر خو ير کا او را روان ژوند دې سم کا، را روان ژوند دې سم کا. مالک د ورځې د قیامت ته نو کدی سم شوي نو الته ولې سمي نو د سمېدو نه مخکې سم شه چې سم دي نه کی او کنه چې الله دې سم کی نو هغه سمېدل بیا ډېر سختي بیا نو ډېر سختي نو مخکې سم شه کنه. وی دا عبدالرحمن خبر ال برشتیا شي چې یو کمر ته مخ او بل ته دي شاشي نو یې مارله نیغ شي چې سوړي له ورسي کنه نو دې سوړي نه مخکې نیغ شه کنه مخکې سم شه. مالک یوم الدین نو دا چغه وایا کنه چې الله ستایم ایاک نعبد، الله ستایم ستا غلامم ستا کندریم و ایاک نستعین ګران کار ته ملاس چولی دي نو امداد پکې دا نه غواړم او اهدنا الصراط والمستقیم د نن نه وتعالى اراده وکړه نو اوس مې په دې باندې کلک کا او صراط الذین انعمت علیهم الله دا غخو خلقو په لار باندې مې روان کا اگر چې په ګټي وری دي خود دې کتاب نه رستو شوی نو اگر چې په دې صحابای کې په دندونو کې غرزول شوی خو هغه دندونو غرزولو نن هغه ځای نه د قرآن چینی روان کړي او الله دې ته روان کی. چاروں طرف میں کانٹوں میں گرا ہے یہ پھول پھر بھی ہنستا ہے عجب خوش مزاج ہے. سلور واړو طرفونه ازغیو خو پھر بھی ہنستا ہے عجب خوش مزاج ہے. بیا وم خنداوا عجیب خوش مزاج ګلو نو انعمت علیہم الله د داسې خلکو په لارم روان کی چې دا ډوکو هار ورته چې د خدا مشن پریخه نو الله د هغه خلکو په لار می روان کی چې هغه باندې ټانګي او گاډي بند شيو خو الله د دې مشن نرستو شوی نو الله د هغه خلکو په مشن می روان کی چې دا غي په مارای باندې چالول شوی وا خو بس الله نو وجنو خدا الله فیصله ونه دا الله فیصله وا مدعی لا کبرا چاہے مگر کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. هغه خو وجو خو الله پریخه وکنه نو الله د داسې خلکو په لار باندې مې روان کی چې هغه قرآنی میشن پریخه نو سر قربان کړو خو قرآنی میشن نو قربان کړي دانه چې مونږه ما سوتنه غپ نشو قربانولې او مونږه ډوډۍ نشو قربانولې نه دې د قربانی ورکول غواړي الله چې ستاسو کتاب نواوړي سره د پوي نوغه د غضبي الله په غضبي په سم مروانه او الله چې ناپوي ستاسو کتاب واوړي نوغه د گمراه الله د گمراهو د لارې نه مې وساتي. آمین یا رب العالمین. دعا وکي الله رب العزت دا درس همیشه د پاره جاری او ساری ساتي. الله رب العزت دې محله کلی والو د قران سره مینه او محبت پیدا کی. الله دې زمونږ ټولو د قرآن سره مینه او محبت پیدا کی. الله رب العزت زمونږ د کشرانو نارینه او زنانو دین طرف ته مخ راوګرځي. الله رب العزت مونږ په دین کې مخ کې بوزي. الله رب العزت زمونږ دین سره مینه او لگاو پیدا کی. الله رب العزت زمونږ رضا شي داسې رضا شي چې بیا را نه خفه شي. الله دې موږ له هغه عملونو توفیق راکړي چې الله په خوشحاليږي. دا هغه نه الله موږ ساتي چې الله په خفه کیږي. الله رب العزت کم ملګری درس راځي او کینی الله رب العزت ولا نورم توفیق ورکړي. الله دې نورم زیات کړي. فهم الرحمن صاحب له الله توفیق ورکړي. الله دې ول سینه پرانځي چې نورم په قرآنی خدمت کې مخکې لاړ شي. الله رب العزت کورونو کې نارینه او زنانو چاته سم مصائب او مشکلاتي الله رب العزت خپل دراغه ټول ختم کړي. مسلمانانو ته کوم ځای مشکلاتي الله یې ټول په خپل فضل او کرم ختم کړي. الله رب العزت زموږ د عمل په قرآن او سنت په قانون باندې آباد کړي. الله